الله دې مونږ او تاسو ټول حرمینو ته بوځي چې کله مدینې طیبې ته لاړ شئ او تاسو یقین وکړئ دا مدینه طیبه چې یو پیره چا لیدلې ده او د دواړو جهانو د سردار مبارک د روزي سلام یو ځل چا کړی دی دا په الفاظو کې زه تاسو ته نشم ویلی دا احساسات دي دا سړی چې کله په اخري ورځ د نبی علیه السلام مبارک د روزي سلام کوي او دی بهر راوځي او د خپل ملک ته را روانېږي یقین وکئ مور به یې دلته وي پلار به یې دلته وي ښځه به یې دلته وي او بچي به یې دلته وي خو دی چې د روزې مبارکې نه را روان شي او په شا باندې د شین ګنبد ته ګوري په دقه وخت کې د زړه نه انسان ته احساس کېږي چې دا نبی علیه السلام په هر مؤمن د مور او پلار نه هم ډېر ګران دی لکه دا ماشوم چې د خپل مور د غېږې نه په زور باندې را جدا کې هغه احساسات هغه په الفاظو کې نه بیانېږي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د روزې مبارکې سلام نصیب وفرمایي او ګورئ د سادات او د میاګانو وروڼو ته خو زه دا وایم اوس نه په زړه کې عزم وکړئ اراده چې الله مې د حرمینو ته بوځي هلته به مکې ته ځم بیت الله ته او دلته به مدینې طیبې ته راځم رسول الله ته صلی الله علیه وسلم حاضري به هلته کوم او بیا لوی خوش قسمته هغه خلق دی څوک چې د ځان سره بوډۍ مور بوځي او بوډا پلار بوځي زه به ډېر زیات وزېرېدم هغې خلقو ته چا چې به بوډۍ مور په اوږه باندې راخیستې وه او طواف به یې پرې کوو په غېږ کې به یې د ماشومانو غوندې نیسلې وه او طواف به یې پرې کوو ما وی څومره خوش قسمته یې ځوانه چې دا طواف پوره کې او د بیت الله ته مخامخ ودرېږې او دا مور د الله ته په غېږ کې دقه شانتې نیسلې چې ربه بوډۍ مور مې درله ستا کور ته راوستله زه ډېر مجرم یم الله یو طرف ته بیت الله ته ګورم او بل طرف ته د خپلې مور ته رب کریمه د بیت الله او د دغه خپلې مور په خاطر باندې الله زما جرمونه او زما ګناهونه معاف کا او د مور ته په غوږ کې ووایي چې مورې بس دی نو په دې ځای کې راته دعا وکړه د زړه د اخلاصه یو خوږه دعا راته وکړه زه وایم خوش قسمت دي هغه ځوانان او هغه رونه چې هغوی په خپل مال او دولت باندې د خپل مور او پلار نه په حرمینو کې دعاګانې واخیستلې هغه خلق ډېر زیات خوش قسمته دي زما محترم ورونو چې کله تاسو د روزې مبارکې سلام وکئ نو یو دوه قدمه چې مخکې شئ هلته یې پاس په بورډ باندې لیکلي دي ها هنا السلام علی ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دلته په ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې سلام او بیا ورسره خواته لیکلي دي او دوه قدمه ها هنا السلام علی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هلته به د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغې باندې سلام ورچوئ